نارینهو ته مونږ په دستاربندۍ کې په تکمیل بخاري کې پټکې ورپسرو ځکه د نارینهو علماو بوج ډیر دروند دی او زمیندار سړی چې دروند بوج کله اوچتوي نو مخکې نه ورته په سر باندې منجل کیږدي مخکې نه ورته په سر باندې پټکې ووهي نو نارینهو علماو ته بهر د دنیای کفر مقابله پرته ده دنیای کفر چې په اسلام کوم اعتراضات کوي د اسلام په باره کې چې کوم عقلي شبهات پیلاوي د اسلام په مقابله کې چې څومره مال او دولت او سرمایه خرج کوي د اسلام په مقابله کې چې کوم معاشي طاقت استعمالي سیاسي دباو استعمالي حکومتونه استعمالي ادارې استعمالي ریاستونه استعمالي په مسلمانانو کې مسلمانان ججان اغستی دي په جرنیلانو کې مسلمانان جرنیلان اغستی دي په سیاستدانانو کې مسلمانان سیاستدانان اغستی دي په صحافیانو کې مسلمانان صحافیان اغستی دي په بیوروکریټس کې مسلمانان بیوروکریټس اغستی دي د ورځې او د شپې د هغې په خوله باندې دغه یوه رټه ده چې پاکستان کې خو مدرسې ډېرې شولې او پاکستان خو مدارسستان جوړیږي او پاکستان کې خو مخکې اسلام آباد کې یو څو زره وې او اوس پته نه لګي چې څومره زره دیني مدرسې دي تاسو له شرم نه درځي زه دغې خلکو ته وایم ستاسو په کور کې نه تاسو هم کو د قرآن څه حصه زده کړي د یو عالم نه به مو زده کړي تاسو هم کو په مانځه ودرېدلی یې یو عالم به په مانځه ودرولی یې تاسو تم کو په غوږ کې چا وړمبې الله اکبر ویلی دی دا یو عالم درته ویلی دی تاسو هم چې کله مړه شئ او ستاسو په جنازه باندې اخیرنی الله اکبر څوک وایي دا به هم څوک عالم وي ستا د ژوند ابتدا د الله د عظمت نه عالم وکړله ستا د ژوند انتها د الله په عظمت باندې عالم وکړله ته ولې د غیرو د خوشحالولو دپاره د عالمانو خلاف او د دینی مدرسو خلاف د هغې خلاف ولې مهم جویي کې نارینهو ته مونږ پټکي ورپسرو دروند بوج ورته حواله کو علماو ته مونږ درنه ذمهداري حواله کو تا ته ډیر لوی میدان د مهنت پروت دی ته د مسلمانانو معاشرتي رهنمایي به تکې د مسلمانانو د عقایدو درستګي به تکې جاوید اختر غوندې منکرین خدا چې 15 کاله د الله په انکار باندې خلقو ته دلایل وایي زما د مدرسې یو نوجوان مفتی شمایل به د هغه خوله بندوي او ټولې دنیا ته به ښایي چې الله واحد لا شریک دی رب می موجود دی او دا تاسو چې په کومو ټالونو باندې زانګئ د دین دشمنانو دا خیالي او وهمي دا د جولاګي د جالې په شانتې کمزوري دلایل دي زما د دین د عالمانو کار دا دی چې دوی به د امت د عقایدو اصلاح کوي دوی به د امت د عباداتو ته رابلل کوي دوی به د امت د معاشرت د هغې اصلاح به کوي لویه ذمهداري ورته ورپسرو د دې وجې نه ورله پټکې ووهو او فاضلاتو خویندو تاسو ته پټکې نه وهو تاسو ته په سر لوپټک دو تاسو ته چادر پوشي کو تاسو ته دا درس درکو چې عالم او فاضل خورې بس د دې یوې لوپټې لاج به ساتې او نورو زنانو ته به ښایي چې حضرت عایشه به داسې پرده کوله حضرت فاطمه به داسې پرده کوله فاضلې خورې ستا کپړې داسې پکار دي چې د معاشرې نورې زنانه ترېنه اسلامي لباس زده کړي ستا ناسته پاسته داسې پکار ده چې د معاشرې نورې زنانه ترېنه د نشست و برخاست او د ناستې پاستې آدابي زندگی زده کړي فاضلې خورې چې تر کومې پورې د مور او پلار په کور کې یې نو د مور او پلار دومره خدمت وکړه چې بې علمه خویندې دې ترېنه عبرت حاصل کړي بې علمه رونه ترېنه د مور او د پلار حقونه زده کړي حیا دومره مضبوطه خپله وساته چې عامې زنانه اسلامي حیا زده کړي ستاسو وجود دا نورو زنانو ته د اسلام د عملی جامې د هغې سبب او ذریعه وګرځېږي فاضلاتو خویندو
د نن نه وروستو د دې دین نور امت ته رسول ستاسو ډیوټي شوله. په خپل کور کې ماشومانې دا ځان ته کینوئ او الف باتا او د قیدې نه ورته شروع کوئ. ناظره د قرآن ورته ښایئ په اخلاص سره، ستاسو دپاره دغه کافي او شافي ده.